پیغمبر یې څه الهو والعبو تاسې ورزش وکوئ تاسې تفریحاتو ته لاړ شوئ ویلې چې فإني اکره دا خبره زه ډېره باده ګڼم څه ان یورا فی دینکم غلظه څه دین کې تاسې سختابي شوئ شدت پسند شوئ ځان یې دومره سختي راولئ څه بس صرف یو مخصوص شي ته ځان محدود کوئ دا زه نښانه ګڼم لاړ شوئ 5 غنټې 3 غنټې 2 غنټې ورزش وکوئ واک وکوئ وګرځئ غرو طرف ته لاړ شوئ سمندرو طرف ته ویلو طرف ته شنو پټیو طرف ته یا مثلا فوټبال دی یا والیبال دی داسې کیلونه چې هغه تا بدن سره خوشحال شي مخکې زمانې کې چې کوم شي زیات زور و هغه و تیراندازي نیزه بازي وه پیغمبر په خپله نیزه بازۍ کې یا تیراندازي کې شرکت به کولو او ګوډ سواري باندې پیغمبر ډېر تاکید کړی دی خو البته اوس د وخت سره چونکې نن سبا دور دی کیدای شي د ګوډ سواري نن سبا زمانې سره ګوډې سره تفسیر وشي ګوډې زده کوله ضروري دی تیراندازي کې هتیار مثلا څه ملک دفاع کوای شي خپلې خونې دفاع کوای شي خپل کلي دفاع سره کوای شي هغه نه علاوه اوبو لمبوی په باره کې شته چې هغه باندې هر روایتو کې ټکي باقاعده راغلي دي څه تاسې دې نه فایده ورچاته کوئ بلکې ویلي چې لا تنس صحتک وقوتک وفراغک وشبابک ونشاطک وغناک خپل ځواني خپل قوت خپل فارغ ټایم خپل صحت دا ما په ویروه دې دپاره چې دوی تو آخرت دپاره مفید دي وصوره چې تو ورزش وکړلو مغوره بدن ښه ټیټ دی صحتمند دی نن سبا کلسټرولو دپاره هم دا ډاکټرانو دا تجویز ورکوي چې وګرځېږي او بل الله الحمدلله امولکي نیچر حوالې سره طبیعت حوالې سره خوندورې هلکې دي ځوانانو ته خصوصا تاکید کوم چې بازار زندگی یا کلو کې مغه دروازې نه راوځي کینی ښه خبره دا دی چې غرو طرف ته وګرځېږئ د پروردګار دغو هغه نه فایده او چاته کوئ صحتمنه زندگی وکړئ چې هغه دغې تاسو ته میلاویږي قرآن په خپله یایي چې غرو طرف ته سترګې وغړوئ بلکې تاسې ویلې نه غړوئ غرو طرف ته سترګې چې دغو نه دقت وکړئ غور وکړئ